هغه د وټو وږي دي هغه وټ واخلي او بیا دې خوا اړولی څه ګوري هم نه کیني چېرې دغه په دې کې بنیادمان اوسېږي او که څاروي اوسېږي. خو اوس چې دی نو اوس په دې باندې دې حکومت هم کار کوو خو کار مکمل نه شول ته یو ډنګه راغلي ده ډنګې د وجې چې دا روډ چې دا نامکمله پاتې شوی. بسم الله الرحمن الرحیم. دا پروګرام بازیره نیوز سره زم وزیر حسین ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. مینوالو راغلي یو دلته ګل مقام ته. بیا په ګل مقام کې دننه یو لار راوتې ده. دغې بیا بره چې وګورو د هغې ته غټ کلی دی شریف آباد نوم وایي ورته. د دې ځګې دا لاره مونږ وکته مونږ په دې ګاډي کې دا لاره ډېره زیاته کنډې کړمې ده. دا ډنونه مونږ به تاسو جوړوئ نه ډېر زیاته ورانه جاړه ده. دلته راغلي یو د دې ځګې چې کوم اوسېدونکي دي د هغوی نه د دې لارې حوالې سره تپوسونه کوو. نو راځئ مونږ سره اوسئ یاري بازیره نیوز سره. د دې ځګې اوسېدونکی جی بالکل د دې ځګې اوسېدونکی دا د کوم ځای نه دا روډ راوتی دی؟ دا خو چې دی د ګل مقام ورته وایي دغه ځای نه راغلی دې ځای ته چې شریف آباد وایي څوک ورته چې نو لویه شاه وایي. خو لکه چونکې دا روډ چې دی نو دغلته په هغې ځای باندې اکثر تنازعه او نیم جوړ شوی دی. خو اوس چې دی نو اوس په دې باندې دې حکومت هم کار کوو خو کار مکمل نه شول ته یو ډنګه راغلي ده ډنګې د وجې چې دا روډ چې دا نامکمله پاتې شوی دی. او لہٰذا اوس چې باران کې په دې باندې ډېر زیات تکلیف وي او دا ګاډو ته هم ډېر زیات تکلیف دی. بل دا کاڼي ماڼي پکې ډېر زیات دي. اکثر ګاډي راځي یا څوک وزټر دلته ډېر زیات راځي د غرونو ته ډېر ښکلې علاقه ده په دې طرف باندې. خو مسله دا ده چې دلته کله راځي نو دلته هغوی ته څه مسله راځي دلته څنګه چې کورونه دي نو بیا موږ چې هغوی ته هیلپ ورکړو او هغوی څه مسلې نه موږ بیا حل کړو که نه. موږ حکومت نه دا یو پر زور مطالبه کوو چې راشي او دې ځای وزټ وکړي او چونکې دې ځای یو میپ تیار کړي او دا لاره چې دی عوامو ته او دې خلکو ته په حق کې نو ډېر حکومت موږ ډېر شکرګزار. ملګري دا راته وایي چې د دې لارې باره کې دي حکومت ته څه میسیج ورکړي څه پیغام ورکړي؟ بس موږ خپل مشرانو ته دا میسیج ورکوو چې کم از کم د دې خلکو د خیال وساتئ ځکه چې دې خلکو د بیمارۍ په وخت کې لکه دلته څه مسله ترانسپورټ خو نشته که نه. که باران وشي په دې لاره کې اوبه ولاړې نو بیا خو نه ترانسپورټ شته نو دا خپل خلک چې خپل بیمار په اوږه والي هغه روډ ته وځي. نو مهرباني دوی وکړي او دې لارې دپاره څه بندوبست وکړی شي کم از کم چې دې خلکو ته په تګ راتګ کې اساني جوړه شي. د دې ځګې اوسېدونکي او جی نوم دې سره نیاز علي. دا راته ووایي چې موږ په دې لاره راکوشو دا لاره ډېر زیاته ورانه جاړه ده څه وجه ده؟ نو محکمې هم نشته او بله دا خبره ده چې دا زنګ د دې بره شریف آباد د دې ګل مقام نه دا لار دی چې راغلي دا روغ وړ او بل د مالکانو هم لکه دا خاورې ماورې دا خاوالي ماوالي دغه کړو لکه موږ ته د لارې ډېر سخت مشکلات ده او په دې د حکومت نه موږ دا دغه کوو چې رنګ ته دا لاره سیټ کړو لکه په دې باندې غټ کلی ده شریف آباد پاس او غټه لار ده او غټ کلی چې یاره موږ ته دا لار صحیح کړو ښه خبره ده. وعلیکم سلام. د دې ځګې اوسېدونکی بس او دې ځګې اوسېدونکي دا راته ووایي په دې لاره باندې رالو او دلته کې کوم یو ګورنمنټ سینټر هم جوړ شوی دی سرکاري او حکومت دې طرف ته پاملرنه نه کوي څه وایي جي د دې حوالې سره؟ نو زمونږ خو دا خوښه ده د ګورنمنټ سینټر ښه ډېر وخوښ و. په کار دا دی چې حکومت دې طرف ته خامخا خپل پام راوګرځوي او دغه سینټر به هم اهمیت به فایده شي. بل دا چې دا لاره پخه شي د کور کلي علاقې ټولو ته به ډېره غټه فایده میلاو شي. ته چې ځې په دې لاره نو ستا خو به خامخا د ورځې به خامخا ټیر به پنچر کېږي لازمن ورسېږي دا لاره یاره دې ته مې نن څلورمه پنځمه ورځ ده چې ما ورته دا ټیر بدل کو لکه په مخه باندې چې ګورې چې بس ټیر پنچر شو ټیر ځکه چې وجه د هغې دا ده چې دا لاره ګډوډه ده او ټولې کاڼې مړې دي صحیح نه ده لکه که نه. ټیک شو د یو حاجي صاحب هم راغی په موټر کې ناست و هغه هم د دې لارې حوالې سره تپوس کوو. السلام علیکم. السلام علیکم. حاجي صاحب د دې ځګې اوسېدونکی؟ زه د دې ځګې اوسېدونکی یم. دې ځګې ته کوم ځای وایي؟ دې ته شریف آباد ورته وایي ګل مقام. موږ په دې لار رالو دا لاره ډېر بې انتهایي کمزوري ده ولې حکومت دې طرف ته پاملرنه نه کوي څه وجه ده؟ یاره صاحبه صرف هغه د وټو وږي دي هغه وټ واخلي او بیا دې خوا اړولی څه ګوري هم نه کیني چېرې دغه په دې کې بنیادمان اوسېږي او که څاروي اوسېږي او په دې لار باندې زمونږ تګي چې باران وشي نو بیا دغه د ګاډي خو د سره تللی نه شي
او کم پیاده خلک چې دي نو هغه ډېر په تکلیف او مشکلات او په دغه سره زیوا بیماری په اوږه باندې هغه سه په کټ کې روان بل دي. چې موږ به لار را دلته کې یو ګورنمنت سنټر هم د سرکاري په کار دی چې دا لار کم سے کم یو ځګي سرکاري ادارې په کار چې دا لار او ته پخه کی کنه یره جی خو چې څوک د ملک چا سره د ملک د ترقیاتي کارونو سره د غور سره د چیر د علاقه مخه باندې روان شي ترقی وکي نو هغه خلک دا کار کوي. دا خو د دې خدا خیال لګین چې حکومت هغه پیسې ولګي یو سنټر قائم کی خو به د پروسان نه دیږي چې کتاب دې سنټر ته پوسو نو دم په صحیح طریقه نه چلیږي. چې وسره دلو په سر کې لګ لار پخه شوې ده او دا نور پریخي ده د څه وجه ده یره جی دا بس په دغه خو یونین کونسل والا د ناظمانو دغه کار دی دغه صرف دغه لږ ځای په خاله دی او نور چې کم دی دا د مخه انجوز ولا کله دی خو نور مخکې مزید دغه پروګرام نشته. او زه خو په دې باندې بل ورځ راتلم نه الیاس مې ملګری دی ډېر زیات زما خو خپل غاړه ټیرل پټک پینچر کو خو په دې باندې کې دا خلک اوسېږي او زما د حکومت نه دا مطالبه ده او دا مې پر زور اپیل دی چې د دې لارې غم وکړي. حکومت دې طرف ته د یونیورسټۍ اهم روډ په دې باندې تله حکومت دې طرف ته کم از کم خپل توجه دلاو کې دې طرف ته